الرحمن الرحیم. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پرونه د منځه یو حرام بیان شوی چې د امام نه رکوع له مخکې تلل حرام دي، د امام نه مخکې را پاڅېدل د رکوع نه حرام دي، د امام نه مخکې سجدې له تلل حرام دي، د امام نه مخکې د سجدې نه سر را پورته کول حرام دي. نن د مانځه یو مکروه بیانېږي. مکروه باب کراهة وضع الید علی الخاصرة فی الصلاة. مانځه کې په تشي باندې لاس ایښول مکروه دي. مانځه کې په تشي باندې لاس ایښول مکروه دي. په تشي باندې لاس داسې کېښودلی شي یا دواړه لاسونه کېږدي داسې مانځه کې ولاړ داسې خو شکر دی مونږ کې څوک نه کوي، خو مسله دا رکوع او سجدې له ټول مخکې ځو حرام دي، او دا داسې خو مونږ څوک نه کوو مانځه کې تشو باندې لاسونه. او بهرحال مسله ده داسې په مانځه کې کول مکروه دي، یا داسې وکړي یو لاس کېږدي یا دواړه لاسونه داسې کېږدي په تشو باندې. تکلیف چې بیا له خبره دا دې ښه تپوس وکړو، تکلیف یې ورته او بل رنګ نشي ودرېدی نو عذر شو، معذوره خو ګوره یاره مسله کې بار دی. 1952 نمبر حدیث مبارک دی، 1752 نمبر. عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال. دا حدیث زمونږ او ستاسو سردار سیدنا حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی. الله پاک دې ته راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینې بدلې ورکړي. قال ابو هريره رضی الله عنه فرمایي نهي عن الخصر في الصلاه. مانځه کې په تشي باندې لاس ایښودلو نه منع شوې ده. مانځه کې په تشي باندې لاس ایښودلو نه منع شوې ده، او چې څه نه مونږ منع شو منې کېږو به که نه، مونږ به لا څوک منې کړي، خو دا خدای دې خیر کړي منې کېږو به انشاءالله، نیت به کوو. ښه مانځه کې په تشي باندې په ډوډۍ باندې لاس ایښودلو نه منع راغلی ده، نبی علیه السلام منع کړي. متفق علیه. دا حدیث متفق علیه د امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله دا حدیث ذکر کړی دی. امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، ګڼ شمېر حضرات محدثینو د خپل خپل د حدیث په کتاب کې دا حدیث ذکر کړی دی. وی دا ځکه چې کله الله پاک شیطان د اسمانونو نه راکوز کو، مردود کو، رجیم شو، نو دا وخت کې د ډېر حسرت او افسوس د لاسه هغه داسې دا دواړه لاسونه په تشي باندې ایښي په ډوډو باندې ایښي داسې حیران دریان ولاړو. نو دا هیئت د چا هیئت شو؟ د شیطان. او په مانځه کې ولاړه د چا مخکې ده؟ د رحمان. او شیطان د رحمان دشمن دی، نو د رحمان ذات په وړاندې به د شیطان په طریقه نه ودرېږو. بل دا دویمه وی دا کفار چې په جهنم کې وال ټکول وخوري که نه، چې وهل ټکول وخوري نو دوی به خپل وجود له د آرام ورکولو په نیت باندې، آرام خو جهنم کې نه میلاویږي، یو دغه کې الله دې متې وساتي، خو دوی به یو ساعت له داسې ودرېږي چې په دې ډوډو په دې تشو به لاسونه کېږدي. نو دویم دا د جهنمیانو هیئت دی، او په مونځ کولو باندې سړی جنتي کېږي، په مونځ کې به د جهنمیانو والا هیئت نه. دریم دا د متکبرینو خلکو د کبرجنو هیئت او حالت او پوزیشن دی، او مونځ خو د عاجزۍ شی دی، مونځ کې خو کبر نه دی پکار، عاجزۍ سره ولاړه، عاجزۍ سره ولاړه دغه ده چې په ښي لاس باندې دا ګس لاس داسې ونیسي، کچله ګوته او کټه ګوته تې تاو او دا درې ګوتې په لیچه کېښودلی شي او سړی د نوم نه لاندې نیت وتړي. دا د عاجزۍ د عشق اتکړی په خپله لاس یې ځان ته واچولی چې یا الله تا ما پسې څه سپایي نه دی رالېږلی چې راته اتکړی واچوي او ستا در کې مې حاضر کړي. دا د خپلې اندې تا ته لاس په نامه مجرم ولاړ یم ګناهګار. او رکوع له چې ځو نو رکوع کې بیا په ګوډو باندې لاسونه ایښول دي، او قومه کې چې ودرېږو بیا ځوړندول دي. دا درې قسمه لاسونه شو، نو د دې پکې اړو گنجایش نشته چې په ډوډو باندې په تشو باندې کېښودلی شي. نو دریم دا د چا علامه ده؟ د کبرجنو، د شیطان هیئت دی، په جهنم کې د کفارو هیئت دی او د کبرجنو.
د دې هيئت نه به په مانځه کې ځان ساتو. الله پاک دې زموږ مونځ حقیقي معنو کې مونځ کړي یا ارحم الراحمین. صلی الله تعالی